بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شایم او د سټوډیو پروګرام سره یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې شروع دي. مختلف پارټو او د مختلف کانډیډیټسو طرفه هغه خپل الیکشن کمپاین چې کوم دی هغه شروع شوی دی. زمونږ هم کوشش وی چې مونږ دغه کانډیډیټ خپل سټوډیو ته راوبلو او د هغوی خیالات ستاسو سره د خپل سکرین په ذریعه باندې شریک کو. نن را سره په سټوډیو کې داسې یو شخصیت موجود دی، سپورټسمین دی، او کله چې د کرکټ خبره راشي نو په سواد کې او بیا خصوصا په د تحصیلي بریکوټ خبره کو نو ذهن ته یو نوم راځي چې عباس خان را سره نن په سټوډیو کې موجود دی. هغوی به د الیکشن کې په آزاد حیثیت باندې تحصیل میر دپاره کانډیډیټ دی. د عباس خان سره خبرې اترې کوو چې څه خیالات دي، څه جذبه لري. په دغې هکله به د عباس خان سره خبرې اترې کوو. عباس خان په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی او پخیر راغلی وایم. ډېره مننه مظفر شاه بچا، ستاسو د ټولو ټیم ډېره مننه چې تاسو دلته کې راغلی او زموږ دې خبرو ته غوږ کېښود. ډېره مننه جي. عباس خان، د ټولو نه مخکې پوښتنه مې درنه دا ده چې یوت خبره چې کله کوو، د سپورټس خبره کوو، د کرکټ خبره کوو، نو دغه کل چې کوم دی یا ینګ جنریشن چې ورته مونږ وایو، دا ستاسو نه په ډېره ښه توګه خبر دی. خو الیکشن کې چې کله تاسو حصه اخلئ بیا د تحصیل میر کانډیډیټ، نو دا پوره تحصیل دی. څومره تیاری مو کړی دی؟ بالکل مظفر شاه بچا، ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې یاره تحصیل غټ تحصیل دی، ایریا غټه ایریا ده، په دې کې هر سړي ته ځان رسول دی. خو الحمدلله زموږ هغه جذبې هغه شانتې اوچت دی. زوره تېر شوي تقریبا تر نن ماښامه ټیمه پورې زه اوس هم د دې علاقې د دې خپل کوټه کلي د دې علاقې بلکې د ټول تحصیل بریکوټ یوت کونسلر یم. اوس هم یوت کونسلر یم په دې علاقه کې چې د یوت سره ریلیټډ کوم څه مسله راځي، الحمدلله د دې خبرې هر یوت کولی شي. هغوی ماته په هره طریقه باندې ځان رارسوي او زما نه چې څومره کېږي د خپل وسایلو په محدود وسایلو کې زما بھرپور کوشش وي چې زه د هغوی هغه مسلې حل کړم. او انشاءالله که مخکې الله مقرر کړل نو دغه شانتې دا به مې بھرپور یو کوشش وي چې یاره څنګه مې د تېر شوي لس کاله کې د مشرانو دا کشران خوشحاله ساتلي دي، انشاءالله په راتلونکي وخت کې به د مشرانو په ژوند باندې راج کوم. ټیک. عباس خان، دا راته ووایه چې ستاسو تعلق چونکې د یو پارټۍ سره او د پی ټي آی سره ستاسو تعلق اوس په آزاد حیثیت باندې په دې الیکشن کې تاسو حصه اخلئ. څه ګڼئ چې د پی ټي آی چې کوم ستاسو سپورټرز دي یا ینګ کول دی، هغوی د پی ټي آی سره تعلق ساتي، دغه ووټ به حاصل کړی شي؟ انشاءالله زما به بھرپور کوشش وي. یوازې دې میدان ته چې راکوزېږي یو سړی نو هغه یو خاص مخصوص یو پارټۍ ته نه ګوري چې یاره زما سره به دا خلک کنیکټ کېږي. د هغه دا بھرپور کوشش وي په دې معاشره کې چې کوم نمونه خلک ژوند کوي هغوی ټولو خلکو ته ځان ورسوي او هغو ټولو خلکو ته د خپل میسیج ور ورسوي چې یاره زه به کوم سوچ باندې میدان ته راغلی یم، خپل سوچ هغوی ته ډیلیور کړي او د هغوی هغه کوم ووټ طاقت چې کوم دی هغه خپل سایډ ته راولي. زما به بھرپور کوشش وي چې یو مخصوص پارټۍ ته نه بلکې ټولو خلکو ته ځان ورسوم او د خپل میسیج هغوی ته کنوی کړم. ټیک. عباس خان، کله چې مونږ د تحصیل میر یا د تحصیل چیرمین خبره کوو نو اوس د پوره تحصیل نه هغوی له ووټ اخیستل دي. تاسو چونکې یو پیره الیکشن کړی دی او تاسو ښه کامیابي په هغې کې ترلاسه کړې وه، د یو یوت کونسلر نه د میر سیټ دپاره دا سفر چې کوم دی دا مو څنګه دا فیصله وکړه او سم په څه جذبې سره یا په څه خیال سره تاسو دغه فیصله وکړه چې یاره یوت کونسلر یا جنرال کونسلر نه ډایرکټ چې کوم دی نو د میر دپاره تاسو اپلای وکړه، هغه هم په آزاد حیثیت باندې؟ مظفر شاه بچا، تېر شوي تقریبا د 2003-4 نه زما یو سپورټسمین یم په دې ټول علاقه کې، بلکې تحصیلي بریکوټ نه بلکې ټول سوات بیات کو زه په سپورټس باندې په دې ټول علاقو کې ګرځېدلی یم. الحمدلله د سپورټس مطلب دا دی چې یاره پیس پروموټ کول او په یو علاقه کې مونږ امبیسډرز اف پیس یو. نو زه د تېر شوي 18-19 کالو نه په دې ټوله علاقه کې ګرځم چې باقاعده په هر کلي کې په هر میدان کې زمونږ دنیا خلک ته. او ما چې کله هم دا اراده کوله چې یاره زه د دومره غټ میدان ته کوزېږم، تحصیلي بریکوټ ته کوزېږم، نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې یاره میدان غټ دی
خو زه چې خپل تیر شوي 17 کالو هغه سټرګل ته وګورم چې ما بھرپور کوشش کړی دی نو زما په ذهن کې په هر کلي کې دنیا د یوت ملګري مې دنیا مشران دي دنیا کشران دي د هر طبقه فکر سره تعلق لرونکي خلک ته چې زما په ذهن کې د هغوی هغه تصویرونه جوړېدل چې یاره انشاءالله که خیر دغه خلک زما د کرکټر نه خبر دي دوی ما پیژني دوی باقاعده په خپل کلي کې ټولو خلکو زه لیدلی یم او زه به دا کوشش کوم چې دې ټولو خلکو ته ځان ور ورسوم او د دوی دپاره یو ښه مزیدار غونته پلیټفارم پرووایډ کړم چې دا خلک خپل نماینده وپېژني او د هغه نه د خپل کور کلي دپاره د خپل ځان دپاره د خپل حق هغه تپوس وکړي. ټیک عباس خان ما په خپل انټرو کې هم دا وویل چې یاره چې کله د سپورټس خبره راشي یا د یوت خبره راشي نو ستاسو نوم بېشکه چې ذهن ته راځي خو الیکشن چې کله موږ خبره کوو نو دا یوازې یوت نه دی او ستاسو د خبرو نه هم ما نوټ کړه چې تاسو د یوت خبره کوئ خو په تحصیل کې پوره تحصیل نه ووټ اخیستل الیکشن کمپین تاسو څنګه روان کړی دی یاره دغه یوت دی او که نه بدی که خو مشران هم دي هر قسمه نو هغه دپاره تاسو څه هلې ځلې کوئ چې یاره یوازې یوت نه ټول ووټ چې کوم دی یا ټول ووټرز چې کوم دی هغه ځان طرف ته په څه باندې به تاسو کنوی کوئ چې ووټ درکړي. بالکل مظفر شاه باچا د میدان دومره غټ میدان دی چې په دې کې په یو سر باندې هغه خپل کوشش کول ډېر مشکل کار دی خو الحمدلله زه که وګورم نو زه یوازې نه یم زما سره زما پوره خاندان شاته دی زما سره خپل فیملی ده چې هغوی هم په خپله توګه باندې خپل بھرپور کوشش کوي او زما لپاره خپل کمپین چلی زما والد صاحب په دې علاقه کې دنیا وخت تېر کړی دی ریټایر پرنسپل پاتې شوی دی زما مشر ورور چې کوم دی هغه په جانزیب کالج کې پروفیسر پاتې شوی دی زما ورپسې ورور چې کوم دی هغه ډاکټر دی د هغه هم خپل یو بھرپور کوشش دی لګیا دی په دې خپل حلقه کې بل ورور مې هغه سافټویر انجینیر دی هغه سره زما مونږ ټولو د کله نه چې ما یوت کونسلري ګټلې ده د هغه تر هغه وخت نه واله تر اوسه پورې په دې علاقه کې چې کوم خلک په سیاست باندې پوهېږي نو هغوی ته د دې خبرې ښه بخوبي اندازه ده چې یاره تو الیکشن وګټې نو بیا ستا د کور دروازې د هر چا لپاره ګوله وي نو الحمدلله زموږ د کور دروازې د ټولو خلکو لپاره ګوله وي که زما پلار که زما وروڼو که زما د تره زامنو که مونږ ټولو تر نننۍ ورځې پورې که د دې خلکو څه مسله راغلې که هغه په هر ایج کې الحمدلله مونږ هغې ته بالکل تیار ولاړ یو مونږ شاته نه دي کتلي چې یاره دا خو زما سره ریلیټډ څه مسله نه ده که په هیلث کې څه مسله راغلې نو زما ورور او زما د سیاست دپاره په خپل طرف نه بھرپور کوشش کړی دی چې یاره څومره د هغه نه کېږي د دې خلکو سره بھرپور خپل یو کوشش کړی دی که په ایجوکیشن کې څه مسله راغلې نو زما مشر ورور په جانزیب کالج کې ناست دی هغه بھرپور کوشش کړی دی چې یاره د خپل ورور دپاره دی مونږ سیاست ته کوز کړی دی سیاست زموږ دپاره خدمت دی دغې دپاره یې ورکوز کړی دی نو هغه هم خپل بھرپور کوشش کړی دی چې یاره زه د دې خپل ورور هغه سر اوچت کړم ځکه چې دی مونږ سیاست ته ورکوز کړی دی او د خپل یو کوشش دی چې هغه ښه طریقې سره سرته ورسي دغه شانتي نور هم زمونږ په دې علاقه کې چې کوم ځای کې تعلق دی او چې څومره زموږ نه شوي دی نو موږ بھرپور کوشش وکړو چې یاره موږ د خپل کسان کوم چې زموږ سره کنیکټ دي چې هغوی مطمئن وکړو. صحیح عباس خان هر کینډیډیټ کوم چې د تحصیل میر ته ولاړ دی هغه چې موږ سټوډیو ته رابلو نو دغه پوښتنه ته لازمي کوو چې یاره که برې مو ترلاسه کړو نو د خپل تحصیل دپاره ستاسو په ذهن کې څه دي چې یاره څه کول غواړئ نو انشاءالله که خیر یې که الله زموږ په نصیب کې دا ګټه لیږلې وه او موږ ته دا ګټه په نصیب باندې میلاو شوه نو داسې ډېرې خبرې دي چې په هغې باندې کار کول ډېر لازمي دی او ډېر ضروري دي زما په خپل ذهن کې چې باقاعده کم یو سوچ ولې راچولې زما دا سوچ ته زویم چې یاره د ټولو نه غټه خبره چې کوم ده یو خو د دې په هغه د ټي ایم ای د دې تحصیل میر په اختیاراتو کې د ټولو نه کم اختیار چې کوم دی زما خپل دا یو خواهش دی زویم چې د ټولو نه اوله د دې خلکو د ذهنونو نه د بغض او حسد او دا شیزونه ختمول غواړي او د دې ختمول لپاره ټول نه اولنی کار دا کول غواړي چې یاره دې خلکو ته یو پاک صفا ماحول پرووایډ کول غواړي زما د خپل ایمان دی چې په یو سړی په ګلستان کې ناسي یو سړی د ډیران په منځ کې ناسي د دې دواړو سوچونه چېرته هم یو شان نشي کېدی که سوچونه بدلول غواړي نو ټولو نه اولې کار دا چې د خلکو د ماحول بدلول غواړي نو زما به انشاءالله د ټولو نه اولې کار به دا چې موږ باقاعده په دې خبرو باندې بھرپور کوشش کوو چې د خلکو د ذهنونو یو بل لپاره پاک کړو او د معاشره یو ښه طرف ته راکاږو. ټیک عباس خان اخري زموږ د سکرین په ذریعه که تاسو د تحصیل بریکوټ خلکو ته څه پیغام یا څه میسج رسول غواړئ نو هغه را سره شریک کړئ. ټولو نه مخکې خو زما دا یو پیغام دی ټول مشرانو کشرانو ته دی چې ووټ دا د ضمیر یو اواز دی او د ضمیر اواز په چا باندې په هیڅ قیمت باندې خرڅول نه دي پکارو چې کله هم تاسو د ووټ لپاره لاړ شئ نو باقاعده کوم سړی چې تاسو منتخب کوئ ضروري نه ده چې زه یم چې کوم سړی تاسو منتخب کوئ باقاعده د هغه
هر طرف ته هغه د سوچ کوي چې یاره دا سړی زما لپاره څومره ښه دی، دا سړی زما لپاره څه کولی شي، آیا دې سړي نه زه خپل حق غوښتی شم، آیا دا سړی چې ماله زما حق راکوي دی به ماله د حق سره ماله عزت راکولی شي که نه شي راکولی، او آیا دا سړی د دې زی کوم پوزیشن ته چې زه دی رسول غواړم دی د دې پوزیشن لایق دی که نه دی، آیا په دې معاشره کې که زه د سړی د پوزیشن ته رسوم دته د معاشرې د څومره خلکو پونچ دی، دې ټولو خبرو ته سوچ کوي د هغې نه بعد یو فیصله وکړی او چېرته هم خپل ضمیر په هېڅ قیمت باندې خرڅ نه کوي په چا باندې. ډیره مننه عباس خان زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو د وخت راکولو ډیره مننه. جی ګرانو کتونکو دا عباس خان څوک چې په آزاد حیثیت باندې د تحصیل بریکوټ میر دپاره کینډیډیټ دی، هغوی به د الیکشن کې خپله حصه اخلي. د هغوی خیالات تاسو نن واورېده، د هغوی خبرې اترې تاسو واورېدې، د هغوی د وینا تر مخه ووټ چې کوم دی دا په پیسو نه دی ورکول پکار، دا په لاره کوڅه یا په نور څه باندې ورکول نه دي پکار. پکار ده چې مونږ د کار سړی چې کوم دی هغه منتخب کو او داسې یو کینډیډیټ وټاکو چې هغه د دې علاقې په کار راشي. تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. دا تل پاتې خدای پامان.